ځکه توبه څه ته وایي؟ توبه دې ته وایي چې انسان ګناه کړي، غلطي کړي، او دې په هغه غلطۍ او په ګناه کې الله ته رجوع کړي او د الله نه بخښنه وغواړي، دې ته توبه وایي. د پیغمبرانو نه ما سوا په بني آدمو کې هیڅوک داسې نشته چې هغه دې د ګناه نه پاکي. چا نه وړه ګناه، چا نه لږه ګناه، چا نه ډېره ګناه. نو چې انسان هر کله ځان ګناهګار ګڼي او ګناه ته هم کېږي، نو دله پکار دی چې د خپلې ګناه د الله په دربار کې معافي وغواړي، الله ته راجي شي، دې ته توبه وایي. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی الندم توبه. توبه معنا ډېره مزیداره کوي چې ستومانتیا توبه ده، چې سړی په ګناه ستومانه شي چې افسوس او ارمان ما دا ګناه نه وې کړې، بس دې ته توبه وایي. رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خپله فرمایي، د بخاری شریف حدیث ته، چې زه روزانه د الله په حضور کې 100 کرته توبه وباسم. حالانکه نبی علیہ السلام مبارک ګوره د ټولو پیغمبرانو سردار دی، د ټولو انبیاءو امام دی، او دا زمونږ عقیده ده چې د هر قسمه ګناه نه پاک دی، پاک. او بیا هم نبی علیہ السلام فرمایي روزانه د الله په حضور کې زه 100 کرته توبه وباسم، 100 کرته استغفار کوم، د الله نه بخښنه غواړم. نو چې نبی علیہ السلام مبارک د الله په حضور کې بخښنه غواړي، توبه وباسي، مونږ له خو بیا ګناهګارو خلکو له خو خامخا پکار ده چې د الله په حضور کې مونږ معافي وغواړو، مونږ توبه وباسو. زمارونو توبه باندې الله خوشحالیږي. ولی؟ ځکه توبه د عاجزۍ نوم دی. دنیا کې هم چې د یو انسان نه غلطي وشوه، د یو بل چاته وایي ما معاف کا، نو دی ځان کمزوري ګڼي. زورور سړی چاته یو کمزوري ته دا نه وایي چې ما معاف کا، هغه سره کوتکي طاقت وي ورسره، او چې دا معافي غواړي دا ګورې کمزوري د زورور نه غواړي، دی ځان کمزوري ګڼي یا بل زورور ګڼي. نو چې ته د الله نه معافي غواړې ځان کمزوري ګڼي، ځان دې ګوره عاجزه وګڼه، الله دې لوی وګڼه، ځان دې ګناهګار وګڼه او الله دې معاف کوونکی وګڼه چې ته معافي کوې، ته معافي کولی شي، ته بخښنه کولی شي، ته د بخښنې طاقت لرلی شي. او زه عاجز یم، زه ګناهګار یم، زه معافي غواړم. نو چې د الله په حضور کې د دې خبر اظهار وکړه، په دې الله ډېر خوشحالیږي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، یو حدیث پاک تے وی یو سړی د الله د توبې د خوشحالیدو یو مثال ورکوي. یو سړی دی یو صحرا او یو ځنګل ته لاړ، او په هغه صحرا او په ځنګل کې دی په خپل څاروي په خپل اس سور دی، ډېر لرې دی صحرا او دا ځنګل د آبادۍ نه ډېر لرې دی. د سره په دې اس د خوراک پروت دی، د ده اوبه پې پرتې دي، او د ده د ژوند ټول سامان په دې اس د سره تړلی دی. دی یو ځای ته دومره لرې ورسېد چې هغې ته د آبادۍ نه رسېدل مشکل دی. نو د اس ځان سره ودرو او دی ستړی و، نو دی په یو ځای کې سم لاس اوده شو. چې دی څنګه اوده شو راپاسېد، اس نشته. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی اوس د دې سړي د خوراک او د څښاک او د اوبو ټول سامان په اس د پاسه تړلی پروت دی، اس نشته، غیب دی. دی ورپسې منډې ترړې ووی، یو خوا منډه وه چې زما اس څه شو، بل خوا منډه وه، بل خوا منډه وه، اس غیب دی، بالکل نشته. ستړی شو، اوږې شو، تږی شو، نه د خوراک څه شته ورسره، ځکه چې کوم خوراک یې هغه په اس لا په اس تړلی، نه د اوبو څه شته چې کومې اوبه وې هغه په اس لاړې، نه دی چې ته آبادۍ ته رسېدی شي، د میاشتو مزل دی، بلا مزل دی آبادۍ ته رسېدل. او یریږي چې ماران شته، زمري شته، شرمخان شته، دا به څه کېږي. منډې ترړې ووالې هېڅ خوند یې ونه کړ.
اخره کې راغی چې زه نه خو به سا خامخه وځي مرم به، ځکه اوږې م شم او تږې م شم، د تندې د لاسه مې ژبه روځي، نو سا به رانه خامخه وځي. او ډېر پریشان او جړا کوه، الله ته م جړا کوه، چغې م وهه، روړې م وهه، هېڅ نشته. د ژوند نه ناامیده شو، مایوسه شو. چې مایوسه شو راغې هغه ځای له چې کوم ځای کې د ده نه اس تښتېدلی و، نو هغه ځای کې دې سم لاسته او ځان ته یې سنګل واچو چې زه سا خو راناسې موځي، ځکه چېرته وده شم او په دې خوب کې رانه سه ووته. نو دې په دغې حالت کې وده شو. چې وده شو را پاسېد، راویښ شو. چې راویښ شو اس ورسره خوا کې ولاړ دی. اوس په اسې هغه خپلې اوبه خپل خوراک ټول ارس پراته دي، د اس پړي ته لاس کړی، سړی خوشحاله شو. زما رونو تاسو اندازه ولګوئ چې دا سړی به څومره خوشحاله. د دې سړي د خوشحالېدو څه انتها نشته. جون ورته واپس میلاو شو، اوبه ورته میلاو شوې، خوراک ورته میلاو شو، اس ورته میلاو شو. په دغه اس اوس په څو ورځې کې دننه دننه په منډه د ځنګل نه ځان ایستی شي. دونه خوشحاله دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې د خوله خطا شوه، د ډېرې خوشحالۍ نه وی اللهم انت عبدی و انا ربک، یا الله ته مې بندې او زه دې رب یم. وی خطا شو دی، خولې خطا شو د ډېرې خوشحالۍ نه. داسې پکار وه اللهم انت ربی و انا عبدک، الله ته مې رب یې زه دې بنده یم. نو خولې خطا شو، یا الله وی ته مې بنده یې زه دې رب یم. د ډېرې خوشحالۍ نه وی خوله خطا شوه. وی دا سړی چې په دې اس او په دې اوبو په دې خوراک مونتو څونه خوشحاله شو او په دې جون ملاوېدو څونه خوشحاله شو، وی رب العالمین د مسلمان په توبه ر دې نه زیات خوشحالېږي. دا نبی علیہ السلام مبارک فرمایي الله د مسلمان په توبه د دې انسان نه زیات خوشحالېږي. نو رونو توبه کې فایده د چا ده؟ د الله ده او که زمونږ ده؟ زمونږ فایده ده پکې. د الله زمونږ توبې ته سجت نشته، دې کې خو زما فایده ده. ولې ګناهګار زیم، نو زما ګناه به پې وبخلی شي، معافي به زه غواړم، الله ما نه خفه دی، ما نه به پې خوشحاله شي. نو فایده ورکې زما ده. او الله بیا هم ما ته حکم کوي چې مسلمانه زما په حضور کې، زما په دربار کې ګورې ما نه توبه وباسه. خو داسې توبه نه، د اخلاص توبه. د اخلاص توبه چې کله راله بیا د زړه نه توبه. ذکر توبې دپاره زما رونو یو څو شرطونه دي. یو شرط پکې دا دی چې کومه ګناه سړی کوي اب پرېږدي. ولې که ته ګناه نه پرېږدې او بیا هم توبه کې، نو بیا خدا الله پورې ټوقه شوې، ګناه هم کوم او توبه وباسم. نه، یو شرط پکې دا دی چې هغه ګناه به پرېږدې چې په کومه ګناه کې مبتلی. دویم شرط په توبه کې دا دی چې کومه دې کړې ده ستومانتیا به پکې، الندم توبتون، چې یاره افسوس او ارمان چې ما دا ګناه نه وي کړې څه به وه. دریم شرط پکې دا دی چې آینده له به قصد کې چې دا ګناه به بیا نه کوم. ایو شاعر وی سبح در کف توبه برلم، دل پر از ذوقی گناه، معصیت را خنده می آید به استغفار ما. وی بعض انسان یو سړی دی په لاس کې تسبیح نیولې دي او په خولې وی توبه توبه توبه، او په زړه کې ګناه پرته ده، د ګناه نه توبه نه وباسي. زړه د ګناه نه ډک دی، خولې توبه، په لاس تسبیح، زړه کې ګناه، په زړه کې د ګناه نه توبه نه وباسي. وی معصیت را خنده می آید به استغفار ما. شیطان له په دې توبه ډېره خوشحالي ورځي، اپې خوشحاله شي چې زخم یې تباه و برباد کړي، الله سره ګڼکپي کې او ټوقې ورسره کوي. نو د توبې دپاره دا شرط دی چې آینده له به قصد کې چې الله بیا به زه دا ګناه نه کوم. دا قصد به کې، دا اراده به کې، عزم مضبوط قصد به کې، او معافي به غواړي د الله په حضور کې چې یا الله زه معافي غواړم، بیا به زه دا ګناه نه کوم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دې سید الاستغفار وی، د بخنې او د معافی سردار. استغفر الله الذي، بخنه غواړم د الله نه، ګوره معافي غواړم. هغه ذات لا اله الا هو چې د هغه نه ما سوا بل خدای نشته، د عبادت لایق د دغه ذات نه ما سوا بل څوک نشته. الحي جم دی، مرګ ولا نه راځي. القیوم، د دې ځمکې د اسمانونو د دې نه پورته د دې نه لاندې دا ټول نظام الله چلی، دا ټول الله قایم کړی دی. و اتوب الیه، دغه الله ته زه توبه وباسم،
زه ورته راجع کېږم. دا بهترین لفظ استغفار چې ورته وایي. دا یاد کړئ وروڼو، دا خامخا وایه